بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو یو انسان د یو زنانه سره یو جینې سره د نکاح کولو اراده لري، نو د نکاح نه مخکې دغه جینې دغه زنانه یو نظر قتل شرعا جایز دی او کنه. د ابن ماجه روایت ته محمد ابن ام سلمه رضی الله عنه فرمای چې ما یو زنانه ته د نکاح پیغام ولېږلو، نو ما د هغه زنانه د کتو د پاره چې زه یو نظر ووینم د هغې په باغ کې په یو کونه کې پټ شوم چې زه یو نظر ووینم. نو زه خلکو ولیدم په دې حرکت باندې، نو خلکو ما ته وویل اتفعل ذلك وانت صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا تم داسې حرکت کې چې پټ پټ زنانه ته ګورې حالانکه ته خو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي، ته داسې ولې کې؟ صحابي ورته فرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د دوانو جهانو سردار نه اوریدلی دي چې فرمایلی اذا القى الله خطبه امرأة في قلب رجل احل الله النظر الیها، کله چې الله جل شانه د یو سړي په زړه کې د یوې ښځې د نکاح هغه جذبه پیدا کی چې هغه هغې سره نکاح کول غواړي، نو بیا دغې زنانه ته یو پیره قتل یو نظر قتل الله جل شانه حلال کړي دی او جایز دی. د دې حدیث پرانا کې معلومه دا شوه چې د کمې زنانه سره کمې جینۍ سره نکاح کول غواړي د نکاح نه مخکې دا یو پیره لیدل دا شرعا جایز دی. په یو بل روایت کې راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ته فرمایل لما اراد ان يتزوج امرأة، کله چې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د یو زنانه سره د نکاح کولو اراده لرله، نبی علیہ السلام ته فرمایل ابصرها، یو نظر اوینا فانه احرى ان يؤدم بينكما، نو دا ډیره مناسب ده چې ته یو پیره اوویني دی لیدو سره بس تاسو په مابین کې محبت قائم وي او همیشه به زیات وي. د عقل پرانا کې هم یو نظر د زنانه د جینې لیدل پکار دی، ځکه دا بیا مستقل زندگی به تیری، دا به یو مستقل خاندان جوړیږي، دی له به الله جل شانو بچي ورکوي، دا به دوه خاندانونه یو ځای کیږي. نو دا ضروري ده چې د دې سړي د زړه چاهت ته معلوم کړي شي، دکه شان د جینۍ د زړه چاهت ته معلوم کړي شي چې د دې د واده نه پس والا زندگی خوشګواره وي او یو بل سره جوړ وي، نو د دې دپاره یو پیره نظر قتل دا جایز دی. نو د دې روایاتو پرانا کې المبسوط کی دی د امام سرخسی کتاب دی وکذالک ان کان اراد ان يتزوجها فلا باس بان ينظر الیها، کله چې انسان د نکاح کولو اراده وي د یو زنانه سره یو جینۍ سره، نو یو پیره قتل دا ول جایز دی، اس باغ پکې نشته. علما فرمایي به د کتو کې به د درو خبرو لحاظ ساتي. نمبر 1 چې د مقصد د دې لیدونه د سنت تکمیل وي، چې زه په یو سنت باندې عمل کوم، صرف خپل خواهش پوره کول مقصد نه، د سنت پوره کولو او سنت باندې عمل کولو مقصد وي. دویم دا چې یو پیره به ویني، بس یو پیره کتو سره د هغه مقصد پوره کیدی شي، بار بار قتل یا تنهایی کې ملاقاتونه کول یا د نکاح نه مخکې په موبایل باندې خبرې کول یا چکرو له بوتلل ولې دا شرعا ناجایز او حرام دي. دا قسم اعمال د نکاح نه مخکې د الک او د جینۍ خبرې خلوت کې ملاقاتونه کول او ویډیو کال کول او چکرو له تلل دا زموږ په عرف کې ډېر زیات عام دي. نو د هغې بیا نتیجه دا روزي چې د واده نه مخکې د الک او د جینۍ په مابین کې انتهایی نفرت پیدا شي، انتهایی جنگ جګړې، انتهایی یو بل ته غلط قسم الفاظ استعمالول، نو آخر نتیجه بیا دا روزي چې د واده نه مخکې او خبره د کویدن شوي وي هغه ختم شي. نو د دې نه انتهایی پرهیز ضروری دی. دریم صورت دا، دریمه خبره ضروری دا ده چې دا جینۍ کله ویني دا الک چې کله ویني، نو دا جینۍ به خامخا د یو محرم سره مخې ته راځي، خپل محرم والدین به ورسره وي یا رور به ورسره وي، ماما یا تره به ورسره وي، خلوت کې به نه ویني، ځان له ملاقات به ورسره نه کوي. نو چې کله د دې خبرو رعایت وي نو بالکل قتل پکار دی او سنت دی.
خو لیکن د دین هم زیاته بهتره خبره چې یو الک جنې کول غواړي او خپل مور او پلار ته وایي خپلو خویندو ته وایي چې بس تاسو یې زما دپاره وګوره چې ستاسو خوښه ده بس زما هم خوښه ده. د هغه جنۍ اوصاف په ورته بیان کې چې هغه ماشاءالله مزګزاره ده، هغه صاحب اخلاقه ده، صاحب قرآن ده او دا صفتونه دي پکې، نو بس د مور او پلار د لیدل دا د ځان دپاره لیدل کافي وګڼي، نو دې کې به د دنیا او د آخرت د دپاره ډېر خیرونه وي. او که خپل یې لیدل غواړي شرعاً دا هم جایز دی. والسلام.